نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. د ذوالحجې د میاشتې د دغه شپو ډېر زیات فضایل دي. قرآن پاک کې هم سته، په حدیث کې هم سته. په دې کې یو اهم مسله د تکبیرات تشریک ته ده. تکبیرات تشریک دا د 9 ذوالحجې یعنی د عرفات یوم عرفه چې ورته ویل کېږي، د دې د سهار د لمانځه د فجر څخه ونیسې بیا د 14 د ذوالحجې د 13 ذوالحجې د مازدیګر لمانځه د عصر د لمانځه پورې کل 23 منځونه تکبیرات تشریک ویل دا واجب دي. تکبیرات تشریک الفاظ: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دغه الفاظ دي او دا پر نارینه پر زنانه، د ښار والا د کلي والا، مسافر وي که مقیم وي، که یې کڼ لمونځ کوي که په جماعت سره لمونځ کوي، پر دې ټولو باندې یو واره ویل دا واجب دی. نارینه به په زوره وایي، زنانه به سوکه وایي. دا 23 منځونه چې دي د هر فرض منځه بعد یو واره دا واجب دی. که د چا څه ویر سلو په هغه ایحت و کیفیت کې دی ناست و د لمانځه ورپه یاد سو بیا دې ووایي. که چا نه ووایي ګسې ویر سو بیا قضا نسته، بیا به پر دې باندې استغفار وایي. زنان دپاره پکار دی چې دی پر خپله مسله باندې داسې کوچنۍ ورقه د تکبیر په نامه ولیکي یا مخامخې په کمره کې اویزا کې راویزړئ چې د لمانځه په ورم باندې ته په یاد ورځي. ولې دا واجب دی. دې په نه ویلو سره چې دی انسان ګناهګاره کیږي. نو لهذا دغه تکبیرات تشریک دا واجب او لازم دی. د دې څخه علاوه د ذوالحجې په نورو شپو کې دا تکبیرات تشریک ویل دا مستحب عمل دی. په حدیث کې راځي د تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح دا ویل دا د ثواب والا عمل دی. تکبیر الله اکبر، تحمید الحمدلله، تسبیح سبحان الله، تحلیل لا اله الا الله دا ویل پکار. او علامه ابن رجب رحمهم الله دا په خپل کتاب کې فتح الباری جلد نمبر 6 صفحه 112 کې د یو ثقه تابعی میمون بن مهران رحمهم الله څخه نقل کړي دي چې د 10 ذوالحجه چې کوم تکبیرات تشریکو دا واجب دا خو په خپل ځای صحابه ویل، لیکن په د عامو ورځو کې صحابه کرام په بازار لته هم به دا ویل او په زور به ویل. او د دې د تکبیرات تشریک आवाज به داسې و لکه د سمندر موجود چې کوم आवाज دی، لکه د سمندر د لهرو کوم आवाज دی. په داسې عظمت او په بړایي باندې تکبیرات تشریک ویل. موږ تاسو لپاره هم پکار دی چې موږ تاسو دې اهتمام وکړو، تکبیرات تشریک پابندي سره وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.